نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو یو انسان غنم یوړل جرن دیوالاله چې دا مال اوړکا او هغه سره دا خبره توې کا چې د فی من د غنمو د اوړکولو په اجرت کې با د دک غنمونه د دک اوړونا 1 کیلو اوړه ز تعالی په اجرت کې درکوم. نو داسې طریقه کار جایز دی اور کنا. فتاوی هندیه کې دی سورة قفیز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها أو ثلثه أو ما أشبه ذلك فذلك فاسد. والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة قفيزا من الدقيق الجيد ولم يكن من هذه الحنطة. کچرته دا سړی دا غنم ورکی او دا ورته وای چې د دک غنمونه چې کم اورت جوړ کې د دینه به 1 کیلو ز تعالی په اجرت کې در کوم نو دا جایز نه دی. دا قفیز الطحان کې داخل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قفیز الطحان د اجارې نه منع فرمایلی ده. البته جوازی صورت ادا ده چې دا سړی به دا اول نه وته وای چې د فی من د غنمو د اوړکولو په اجرت کې به تعالی کیلو غنم در کوم یا کیلو اوړه به در کوم. خدا وته نه وای چې دک اوړونا یا دک غنمونا کم چې ته اوړه کې د دې تعین وسرونه کی مطلق وته یاد کی چې د 1 من غنمو د اوړکولو په عوض کې به تعالی 1 کیلو غنم در کوم یا به اوړه در کوم یا به نقد پیسې در کوم. نو چې اول نه دې طریقې سره خبره وشي نو بیا رستو کو چرته دام د اک اوړونه اجرت ورکي جایز دي او کو چرته نور اوړه ولا ورکي نور غنم ولا ورکي دام جایز دي او کو نقد پیسې ورکي نو دا خو ډیره اولا خبره ده. د شکوک او شبهات نه انسان اوزي. والسلام.